یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه له چرتنوسي ټي وي را لېږلې ده چې ټي وي را لېږلې ده نو ما ته په دې افریدایي ژبه کې وایي چې ویړکیه ته هم په دغې ویړکې پسې ډېر باقیا یې نو ما ورته وایي چې کومه ویړکې وایي چې څه ده دا د ملک مشره چې ده ته هم برخلاف یې ما ورته ویلې چې او که وایي چې خلا چې بیا دې ګڼ واورم چې په تیږې دې په سهار وولم ما چې ولې وایي چې دا ټیلیویزن نه دی چې په دغ کې وګورم سرې شونډې و نارې غوړه خلا چې لاسوترې دې مې دا زړه داسې خوشحال کوم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري غږ کېدی نری غټ تکبیرونه پرېږدئ پروسه کالې یو مالدار سړي سره مې ټوکه وکړه ویلې کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے مال بس خیر خیریت ویچ اور مال تیرے پیو نو میں نے خواب وچ دیکھایا تے بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی بڑی ٹھنڈ لگ دی آئی ویچ پھر کیا کرا مال چوگا بنگ دایا ما تو کو خبر اور سره مې وکړه سبا مې چې کته دا چوغای نوکر لور کړی و اورایو پدرے میں ورځ راغی چې وخت مال پیو تایدیا کو دا مار دا آئینا انج خوش آیا کہ بڑا گرم تے بڑا تیرے تنو دعائیں دیندا رہی اور کچھ تو نہیں مانگس مالنا اور کچھ نہیں مانگس ناغ عورت میں ڈی سی دے کیوں نہیں تو مال پیو واسکٹ مانگدا آئی خدای مرکه چې دا شپه ورځ چې دی په چابړو کې ټیپر ګرځوي او په چابړو کې چې دی بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدای هم خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووایي چې زما وروڼو دې خوا وګورئ زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو ته خپل حق نه دی میلاو او زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو مې د پښتنو حق نه اخیستی داسې وایي که نه پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور الارمانی لا هر پارٹی چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وایي چې رورا تانه به زه د سرو زرو مولی جوړو هغه غریب چې خیالو کېړه کې چې مونږ خو ډېر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وایي چې تا نه به د سرو زرو مولی جوړوم نو ښځې څنګه چلو کو نو ښځه ورته وایي چې وایي سړیه نور مونږ د خدایه څه غواړو چې ته د سرو زرو مولی شي خو لږ لږ به درنه را پرې کوو او مالم وقتی چٹ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنٹ چلیږي
ٹھیک ده زما سینما سره څه کار دی یا سینما زه بندولی شم سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته وایئ چې بھائی سینما کې بلو پرنٹ ولې چلی سینما بلو پرنٹ پرېږده دې شرمېدلو پرون نه بله ورځ د وزیر اعظم لور چې وشوه په ټي وي باندې څال کړی د پښتون بچو لنګ وهئ لنګ شرمېدلو لنګ وهئ چې د چا لور وشي په لور څوک ګډېږي پوس پرې کړو دی واده د لور د زرداری شوی دا او ګډېږي پتا پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم ب7,000 لغه آدم علیہ السلام په 9,000 لغت باندې به خبرې کولې پښتو هم پاغې کې یو لغت دی زما په دې خبره پوهیږئ پښتو لفظ را ټینګول د لکۍ نه اول خو تاسو په ایمان وایئ واورئ دا وړاندې رستو ټول زه الیکشن غم به دغه جاړي زه په تندرم الیکشن نه لګوم دا وړاندې رستو ټول واورئ کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او د هغه ښځه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي دام پښتون دی دیخوا وګورئ کم سړی چې پښتو وایي او د هغه ښځه او لوڼه ځوانې د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دم پښتون دی پښتون خو تاسو یو چې ښځې سپینې بورکې په سره او په کور کې ناستې دي یا پچی جوړی یا پکی جوړی یا مزدوری کوي او روټۍ پیدا کوي پښتانه خو مونږ دی دا پښتانه لونه تر اوسه تاسو له چا څه نه درکړي او زه کار عالم نو زه به تاسو نه ټیپر جوړ کم او که ټیپر نه نو مولای خو به در نه جوړې شرمېدلو په دې 40 کاله کې تاسو نه شرمېدئ 40 کاله نو چې یو سړی کې دنیا هم نه او دینم پکې نه د دې داسې مثال دی د اخون بابا دیرې ته مونږ طالبانو یو مړي سره راغلي چې مړي سره راغلي نو همړی څه ډېر لوی حرامي و خراب سړی و نو هغه مونږ ورسره دیرې ته رالو جنازه مو کړه او دیخوا ګورئ دیخوا کاڼی را پرېوت چپر نه دا ټول ملک به پریوزي دیخوا وګوره د مړي جنازه مو کړه خښ شو چې را روان شو هغه سقاط مات پکې نو چاله طالبانو لعنم ور نه کړه چې ور نه کړه یو طالب ماته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی مال څنګه چل دی بس روان یو 15,000 کنځلې دې مړي ته ویلې سړی هم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې هم پکې نه وي نو الله دې د دې مړي والاو کې ویل نور مړي وکړي دیخوا وګورئ نو چې کوم ممبر کې د اوبو د رقم نه لګي د چواري د رقم پکې نه لګي د یو غریب د مړي د کفن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه
دا منبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. پرانا ورځ سړی په اوږه شي، لارۍ په اوږه شي، موټر په اوږه شي، ماشوم په اوږه شي. د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جی قبض دی، هغه والا د جمال کوټې جلاب ورکړه، سړی چالو شو، شپږ شلې دسته یې وشو. زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته یې وشو، ورته وی صبر کوله چې دا فاسده ماده تیوزي. بیا راغی وی کټ کې پرېوتو، 200 ته دستونه ورسېده. وی صبر کوه دستونه چالو دي، وی او چالو دي، وی صبر کوله فاسده ماده پکې پاتې ده. مړه لنډه دا چې زنکدن شو. حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې، وی دستونه چالو دي، وی او جی وی صبر کوله ګن پکې پاتې دی. مړه سات یې ووته. حکیم له راغی پلار خو به بړ شو، وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې. تاسو نه به فاسدې مادې وباسي او هر سړی به په سړک مړه پراته یې کښې. زمونږ ډیپټي کمشنرو یو هغه له پښتو سمه نه ورته. یو هلک راغی ما ته وایي چې لږ زما شپارس وکړه. مال ولې؟ ویل ضرور واده مې دی چې پکې د ډسکو اجازت راکړي. ماړه کې دا خیال وکړو چې دا ډسکو بس کلب ملب کې روټۍ ته وایي او کلب اجازت به غواړي. نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډسکو اجازت ورکړه. نو ډي سي ما ته ګوري وایي دیواس اجازت دیواں مل دے دینا ڈسکو کے وے ویل ڈسکو لاہور تے پنڈی سی کنجریان اولیان دے نچانے واسطے یارا دا ڈی سی پا مخ کی می چاگالکی او شرط پا دا مخ ہوا وستا مالی کوران شبیڑا دی غر کشا نو پا ما دی دا ڈمو شپارس کو دا آغا زلیل قوم. پیښور ډیپټي کمشنر ما ته وویل وی او سی ډي ډیري راغلی ده چې مولانا صاحب د شپې وي سی آر ګوري. ما ورته ویل مال ټیک ده د بجلیګر مولا خوله خو تیاره شکن توپه ده ټول خلک یې وویشته دا سیډیو والا هم څوک دله دی د ده ښځه او لور هم بار ګرځي نو دله نور څه په لاس نه ورتله نو ما پسې دا لکه یې وتړل او لګیا اوسئ لګیا اوسئ زه به هم لګیا یم ګورو به چې څوک به ګټي. په دې ښار کې یو بخاري ورته وایي یو ښځه ده زما خلاف بیان ورکړی و چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني مالمون خو ټول حقوق منلي یو پاتې دی یو پاتې دی او هغه پاتې دا دی چې مونږ په څلور بول شو تره باندې سوره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پوره کړی نه. مردام څه ملک دی 40 کاله د پاکستان شو د ښځو شاپینګ پکې ختم نه دی. په بوش تیزونه لګېدلي دي. اسامه یې دلته دی، اسامه هلته دی، اسامه ستا په کونه کې دی، اسامه دلته دی، اسامه یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطره کې دي که نه دي؟ وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځیم نشته. اسامه هغه ملایکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي او اسامه پته به نه لګي. کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا چولي مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي. نو دا خانان دي داسې رواني
چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مڼي یعنی د انګریزي سبق چې وای نو هغه خو سټوډنټ دي، ځکه چې پتلونه چولې ټای تړلې سټوډنټ ته. او ما چې قرآن په ترخ کې نیولې ده او جمعات مدرسې ته روانې منه زه چڼې مڼې شو. وای ورته کنه وای دا چڼي مڼي نو دغه چڼې چې در کې ګوته ونه وي قبر ته تللی شي. تاسو له خو د مړي لمبام نه درځي لیندن کې نه. او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قرآن ورکئ، ځان نن نه دا ټرۍ وکئ چې د امامان هم لږ په قهر ووړي. قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه. دا د چا خیال کې راغلی دي خو به څه چلو کی. الله اکبر الله اکبر الله. یو کابلی مولا و زه مدرسې ته را روانو ما ته وایي او مولا خبره وره مان مدرسې ته ځم ناوخته دی. ویل خبره وره بیختي وځه ما نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې. ویل خبره خو واوره که نه تا ما پسې پراپیګنډه کړې چې کابل مولا د اجړا جنازه کړې مالاوه. ویل ما څنګه جنازه کړې چې غوږونو ته مې ګوتې کړې ومې وې چې یو من بوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام مې وګرځولو سخات مې واغستو تېرالم. بیا دا تاسو چې ورته چڼي بڼي وایي تاسو جومات ته را نه شئ. ملا او ملا یو څلور منډوانې مونږ کور کې راغلي دي. څلور منډوانې څه کړی دي؟ ختم شریف کړی دي. نه مونږ پلار نه دي مړ همدغه چڼي باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چڼی درته ګوتم وایي پاکۍ دی او ګنده سنبۍ خو نشي بوتلی قبر ته. نو مونږ چڼي مڼي شو او ته خان شوې. تماشې له خو نه یې راغلي او نه بایسکوپ له راغلي یې. ولاړې ولاړ به یې که ناستې ناست به یې که کړت هم واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم. هلته خطره ده پاس بوجۍ نه ګورئ. حالات ښه نه دي. دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ مونږ له مه لګوئ. دلته مونږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی. الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي. الله دې وکړي چې د حسن هود مرګ ماته نصیب شي. زمونږ حفاظت به کوئ. حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ. بیا ټتېږئ. قسم په خدای ځان ته م راغواړم او دا کونټه مې درته ساتلې ده. نن پخوا ګیرو ګیرخریلي په نالتو په موټر سایکل به 3 منه بوجۍ سوره کړې وه. اوس دومره ګیره زه خو بالا مڼه کې ناست یم په ما تېرېږي که نه. دومره ګیره دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواري منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواري ده. دا بوجۍ تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا دې خو ګورئ امریکا تلې وه نن دنیا لګیا ده. امریکا چوپړ پاوړ دی. امریکا چوپړ پاوړ دی. امریکا چوپړ پاوړ دی. دلته دوی په ریډیو کې یو
دندونه کېنولې ده د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه هلکه خو په تندر ولی یا هندو ته حواله کوي یا پې د پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین پې ور پرېږدئ که د واجپای نه ښځه رانوسته په دې مخ مې تو کوي زمونږ یو خپلو اوس هم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب له ډېر ځي که نه مونږ دلته تحصیلدار پیژنوم نه چې چېرته ګډه ده او که چیلی دی او که څه شی دی که پیژنو یې تو جان تحصیلدار هند ته تو بي نه دلته مونږه پیژنو نه په قبایلو کې تحصیلات نو چېرته ورغلی دی تحصیلدار له تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی غاړي ستی به یو ورته به ویلي چې تشریف کې د کورسۍ کې نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صیب لا وې راغلم صیب لا ای تحصیلدار نه وایي صیب ورته وایي نو هغه پرېږدی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صیب لا وې راغلم دا اوس اپرېدی ژبه ده چې صیب لا وې راغلم داسې په کورسۍ کې راته راپورته شه په کورسۍ کې راته راپورته شه ورغاړې ورته و په ملې وټپاولم د معتبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو ته لاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو ته راووتو یو ته مې هغه ورځ وی زمونږ علاقه کې واده نو بینډ ورسره و دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو غړځ هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي وایي دا هلکان ستا په ښځه واچوم د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو یې رسخت کوي غریبه کمزوری ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده جومات ته چې هڼ استاد راشي نو چڼیا تا په ښځه همدا چڼی واچو جومات ته جرجې چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جومات ولې ګنده دی په تا څه تندر پرېوتی دی خو ته صفا که که ته څه په ګرنیټ لګېدلی جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راوالو جاروی که که نه پخوا به ګیرخریالو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکې ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مئ ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده نه دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې
ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس وی خان را وی کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي حفاظت یې که چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتېندېله ده که نه دا خو راوتېدېله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی فلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي مل څه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼې مڼې دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوي دا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارۍ ورپسې ګرځي ګاډۍ لارۍ کې واچوتې بوی ولې لکه وی تا په فوټپات ګاډۍ روان کړی او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه
دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی. 60% به الیکشن ښځې کوي. 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او فلانې ده. 60% دا به در سره ښځې. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې؟ مالې مفتی صاحب په ارام کښېنه، په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې، هلته به راته دا ځای خوځوي، هلته به زه تقریر کوم، بس رانه هر څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښه. ما ته بس په ارام کښېنه، توبه م لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں جی انچھا جی انچھا کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جیسی. دیکھو وګورئ څوک چې کمزوري وو او ښځې نه شوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلام زورې پاتې دي. ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي. نو یو بوډا سړي ما ته وی وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختمه. څنګه پې وروختې بیختې ده؟ ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېله شو. نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي او بیا لاس هغې ښځې کوم ځای کې پاس ودرېږه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ. شاکه ښځې لاس دلته ایښی ایښی که نه؟ ښځې لاس ایښی که نه؟ ګیرې والا یې د دې غلام دین نه رانیولې. شرمېدلي پاکستانه، ای ذلیل او رذیله ملکه. نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي. د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاوو چرګانو بچو هر چا نه سبق مه وایئ. اول یې لږ تلئ چې دا د کوم ځای دی، د ده رشته کوم ځای سره ده، د ده تعلق چا سره دی. د غرغښتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی. معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي. نو خدای دې کور وران که چې وران شي، کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی، نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي؟ او ملا به داسې او پلانې به داسې مالدا وایه چې ملا به په خره سور جومات ته راځي. نو نن د جلسې ورځ نه وه، نن د ګډېدو ورځ ده. بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي. په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوې که نه چې دا څومره ګډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس. نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه وروسته نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري. زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه. ستاسو دوا په کار ده. تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ
او زه چې جیل ته تلم 6 ځله حکومت به ویل روزه، ما ویل والله کې دروزه. دا ډاکټر فدا حسین گواه دی. اریپور جیل ته راپسې راغی، دا د مخامخ دی، درو خلک په مړو وي. دا راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي. نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي وما نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 را سره ټول پرېږدي. ایمان دې ته وایي ویزدګر ملا دې روزي په زمانه ته دا نور د مور بچی نه دي. ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی، سم شي. ما سره محافظ خانه ده، ریکارډ پروت، سم شي. زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته واستولم، والله کې دروزم. عائلي قوانین کې څه چې ښځې ته به اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړي. خوند به لا دا وی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی. الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي. تاسو به د خپلې منډې وګورئ. داسې چلو په لکی مروت کې مې جلسه کوله، لویه دنیا ناسته ده. 1 بجه ده د شپې، چې این د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو. چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو، ځکه چې خلکو کې گیر شو. ته په ما راځه او زه په تا راځه. چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده. مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی، دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده، ته په ما راځه او زه په تا. سیکرټري ته مې وی زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی. خدای دې داسې نه کوي. زه تاسو پېژنم، زما په سن 65 کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و، نو څوک سوات ته تښتېدلي، څوک لوړګي ته، څوک هزارې ته، څوک ابتاباد ته. یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے؟ نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے؟ ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے. وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے، چاٹی جتنا آیا، چاٹیاں وستیاں. تاسو پیژنئ قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو سرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو. روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوری. امریکا ستا ماما دی. دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو، دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتولو جوګت. ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی؟ وی چې نه، ما چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے، او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته. څوک وا؟ سیده زمونږ سرداره ده. زمونږ باران کې نہیں. زما عزیزانو عرض میں ہو سوچ چکے د چا پلاس کے چلو بے گئے، اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. امغه خلق ستا په سر سوداګانې کوي. قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی. قوم څه شی دی؟ پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غږولو خو په ګډېدو شي.
دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دی خو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر پیر ماما څنګه چل دی ویل اوس مې په دغه څه شي اوس مې هاټ لین باندې خدای سره خبرې وکړې اوس هاټ لین پیژنئ هاټ لین څه ته وایي هاټ لین هغه ډایرکټ وایرلس سیسټم چې ورته وایي خیال برا دغه وګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځای ځانو ویشتو او 22 ګولای د دې مزغونه ووته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه ووته لا سواد ته تلم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورلو مالټي راوخته هم خوري ډیر سات پس پیر صاحب راوته مونږ وی جته هو ډیر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولی د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې غرکشته غرکړي د مرګرو ته مې پاسي خدای دې خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي ها اینا ملوانه دي اینا دي رن ای بجلیګر مولا دي رن پلانې دې ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخانه ته جمعه تر پسې راو خطا او کنځلې راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلیو کې د دې کنځلو په بدل کې دغه کنځلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځي که تاسو وایئ چې بجلیګر مولا په خزه داسې وکم نو ستاسو په خزه دومره خر واچوم چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زه دې ته نه وایم دا انتظامیه ده دا مشینری ده دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي دې ته حکومت نه وایم حکومت زه وایم وزیر تا گورنر تا وزیر اعظم تا او صدر تا دې ته حکومت وایم څه شي ته وایم وزیران دا زمونږ په خبر کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي الله کله کله ډکې وایم ایو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکوي د چا پوزې چیتې دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او د گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا ته خانک لرې کړی خانو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بدقسمته یې بیړم غر کړه دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو
اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو، نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 60 ډزه به دې ولو. ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه. که نه چې قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړ وو، هلکه ټېله ورکړئ لږه غوندې. ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړئ، پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړئ. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو اوبه وړي. 50 روپۍ هم ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو سای به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولینګ سټیشن کې. من جیلونه تیر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ. خدایم خوار نه کا، سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړی، نو دا ته پکې لا چا کړی. ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی. یعنی ستا ښکر دی زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته، ته په څلور بولي ګرځې، زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې 30 کالجونو یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب FFB پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ؟ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته؟ ته خو ماته ووایه. یو شی دی، مولانا هزاروي رحمت الله علیه دی، خدای غریب کې رحمت کړي، عجیبه سړی. هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ زمونږ بي 2 سترګې، د دوی بي 2 سترګې. زمونږ بي 2 غوږونه، د دوی بي 2 غوږونه. زمونږ بي 2 لاسونه، د دوی بي 2 لاسونه. زمونږ بي 2 خپې، د دوی بي 2 خپې. زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرۍ، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مرا سے دے ٹی وی بد وي هم خلاص خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وي رانه نوتی، مخ مې تور کې او په خره مې سور کې. وی سی آر دې ور کرا
نو چا کړه چې ټي وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانی دي ګاډي وانه ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه دی وه چې ما زه ورپسې کړم زه چا جنډې چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي که نه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ خورم درنه ایرئ قزم درنه ایرئ ښځه دې منډه وئ مور دې منډې وئ ښځه دې منډې وئ ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځکه نه ما له سره راځي الیکشن په وخت کې خو ته مولا پکې لا چا کړی دی نه مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري اوس رامنډه کې چې پولیس ملي چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي خیرماره ته خو خیرمارې ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر مارې خیر غواړې لږ امداد در باندې بند په ملک دې سال جوړ کړی تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اته جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقي که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم دی ما ستاسو توریم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچوه مالولي ویل پړق وایي جاز لا شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې معلومې دي ما په دې تیرا علاقه کې یو ملا پسې مونځ کول نو اوس مونځ باندې ولاړ چې الحمدلله رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امرګری راته و چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی مولا مې د لاسه ونیو چې دا څه کوي کور دې وران شه ما ته وایي چې مولانا صاحب که څه ټکي مې زده کړي وم چې دلته رالم رانه هیر شو وشو دغه سره راپسې ولاړم دغسې یو زه ورته مخکې م دغسې چل کړم که نیمال تاسو هغه نه وایي چې په لاره درې روان وي شپه پې راله پراته دي یو له خوب نه ورتلو راپاسېدو او داسې وکړو چې یو مونځ به وکړو چې مونځ یې وکړو چې یو خدایا یو کافر دې شم چې یو خدایا یو کافر دې شم چې مرګري مې وده دي وزه دې یادوم یو خدایا یو مرګري را پاسې دی چې خونه دې ورانه شه چې ته یادوې دې مو شیطانای وې تا څه لاکي دا ځخله مونږ هغه خلک
زما د وړوکوالي زمانه کې زما نیکو امام له جمعه ته ورشي واملو سمخ کې کېږه قسم په خدای دې زما نیکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو وای چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنته دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو چې مولا صاحب شتا په مخه دې ښه کنه دلته خو د جیوار نه دي کارلی اثر صاحب سماته ګوډه ورکړو دا طالبان به د خار نه غرونو له د روجي امامت لټلو په دې نه پوهېده چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض مونځ امامت ډیر ضروری دی په دې چا پوه کړی د علماو پوه کړی د طالبانو پوه کړی د تبلیغي جماعت برکت پوه کړی دیکھو وګوره پایات آباد کې ورشه د شرابو د بوتلو دکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې داګیری چې وی ګوره ته به چې د کړوې قاضي صاحب دی و مېلا اسپراش تاسو په بهم داسي پلوس شرابو دکان ته بناستي اللهم صل علی رسول مداسکه چې اوسه کله له قاضي پام کومل دا نه نسبي ده چې اوسه دا بزنس تا کنه او د پیرانو مریدانم دي دا هغه پیسې هغه چې په شرابو یې ګټلي پیرانو له په شکرانو کې ورکوي دا هغه پیسو زکات هم پیرانو له ورکوي نو زما ديدانو عرض مې داو چې نن په ملک زما په نظر کې دو سيزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي یو تبلیغي جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شو کنه ستاد باندې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګيري زمونږ د قبایلو چې سیوا د کنزلو نه به بل کار نو هغه سپینګيرو کوتک نیولې دوستانو لیار پرې دو دوستانو دل تکینو دوستانو وروړو دوستانو داو کو زمرګرو تم چې داو ګورا داغه بوډاګان دي چې په اجره کې بناستو دومره بوتل د نسوارو بور سره هیڅ د پباچه د فلور لور ویل به کنه هغه سپینګری د تبلیغ د برکت نن سکه لګیږي زما په خبره پوهیږي تیرات تلهم پیروسخیلو اجتماع تا چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بستری پوګدي الکه څه کوي سو کوئی چيله تروانم سو کوئی سیروزه تروانم ما مرګرو تویل دا وګورا داغه تیراوال دي چې سړی نه به جامع وسته چې ورکړه هغه به بیان په کلمونځ نه کېږي د خلکو ته دعا کوي چې نن کلمې درغلي منځونه دراله خدای مو پیژند مون خدای ته بچوي خلای وبم کنه خلای منستبم څوي لمون سبحان بم سبحانك اللهم سبحان تبلیغ والا قرآن او حدیث خلقو ته مفت خي ټیک دعا ورته مفت کوي او دا بزرگان خلقو ته دعا یا د دین یو ټکي په پیسو کوي کنه کوي چې لاس موټه دې نه ورکړي چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب پوری کې مواسکټه چولې مونږ پوری کې کمیس نشو ګرځولې پوری کې واسکټه چولې ځکه چې دا د خدای دا قمقل ورپسې راځي کنه داونه به منو بس داسې نو تبلیغ والا دین مفت خي او دوی په پیسو خي نو د دوی دکانداري په خراب د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د خزو د لونو د وختو تصویرونه او نمایش دا ټوله دنیا ګوري زما متعلق
یو سړی ویلی دی بجیګر مولانا چې دی داسې لچرې خبرې کوي د لچرې بچیا ته دې ته نه ګورې چې ستا د ملک د مسلمان لور داسې ناستی بعضې ښکاري ای شرمېدلو ای بے حیا او دوس قوم ای بے غیرت ملک بے حیا ملک چې د چا د ښځو کوناټي ټوله دنیا ګوري بله ورځ صابرینا سنیما ده که څه شی دی دا سیکارنو چوک کې دې ته څه وایي شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے شمع سنیما ته چې نږدې ورغلم یو سړی ښځه لاندې ده او سړی پې د پاسه سور کړی دا یې بورډ لګولی دی دنیا ته ښایي چې په دې سینما کې داسې قسم فلم ښودلی کېږي چې ښځه لاندې او سړی پې سوري اوس خو معامله برعکس ته که خیري تاسو به لاندې یئ ښځې به در باندې سوري اوس قصه به داسې راځي ته به لاندې ښځه به در باندې سورئ ته به خری به در باندې ناستی